وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود شریف وی اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعدرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اعتکاف په باره کې چند خبرې کوو، چونکې اخري عشره له خیر سره قریبه ده او ډېر احباب به کېدای شي چې اعتکاف ته کښېني. اعتکاف دا یو ډېر زوړ عبادت دی. د مخکینی انبیاء کرام چې څومره هم تیر شوي دي د هغوی په امتیانو کې هم اعتکاف کېدو به. قرآن عظیم الشان کې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام تذکره فرمای چې وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، منګه تاکید وکړو حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام ته د کومې خبرې ان طهره چې تاسو به پاک ساتئ بیتیا زما دا کور، یعنی مسجد الحرام، للطوائفین د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین و د پاره د اعتکاف کوونکو، والرکع السجود او د پاره د رکوع او د سجدو کوونکو. مسجد صفا کول دا د انبیاء کرامو سنت دی ګوره، او الحمدلله زمونږ د مرشد پاک هم سنت دی ګوره. کوشش کوئ چې کوم ځای کې ستاسو محله کې مسجد دی نو د هغه مسجد د خدمت ډیر زیات اهتمام کوئ. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو څوک وکتل چې هغه د مسجد په خدمت کې مصروف دی نو تاسو د هغه د ایمان ګواهي ورکئ چې دا با ایمانه سړی دی ګوره، د ایمان ګواهي ورکئ. او یو حدیث مبارک کې راځي چې الله فرمایي چې زه ډیر کرته مخلوق ته د عذاب اراده وکم، خو زما په دې مخلوق کې داسې خلق شته چې زه د هغوی د وجې د عذاب د اراده ختمه کم. هغه حدیث مبارک کې مخکې راځي چې کې کوم خلق دي، ماشومان پکې حضور مبارک یاد کړي دي چې د ماشومانو په وجم الله تعالی د عذاب نه راولي، زناورم یاد کړي دي د دې د وجم الله تعالی عذاب نه راولي. دغه رنګې تهجد گزار اولیاء نیکان پاکان یاد کړي دي پکې چې د دې د وجه الله تعالی عذاب نه راولي، او د مسجد خدمتګارانو په وجه هم الله تعالی عذاب نه راولي. ګوره نو د مسجد خدمت چې هر شکل کې وي، که د پیسو په مد کې وي، که د یو بلف روړو په شکل کې وي، که د چټایي د روړو په شکل کې وي، که د جارو وهلو په شکل کې وي، د یو بمبې روړلو په شکل کې وي، نو هر شکل کې کوشش کوئ چې د خپلو مساجدو خدمت کوي. ګوره زموږ صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به دغه مسجد کې خپله جارو وهله او ویپرې پکې وهلې دی. دغه صابر موجود دی دلته، دی سره په خپله صاحب مبارک رحمت الله علیه څو پیرې دغه جومات وینځلی دی. ګوره مبارک به د استنجا دا ځایونه په خپلو پاکو لاسونو باندې صفا کول. ګوره دغه استعمال شو د لوټي به واغستلی چې خلکو به په استنجا او چې کړی وي او په بورۍ کې به واچولې او په شا به کې او لرې میدانۍ ته به وړې. ګوره هر د جمعې په شپه او د پیر په شپه باندې به
صاحب مبارک رحمت الله علیه د شپې چې دا مسجد به خالی شو نو مبارک په دا لارم صفا کولی او مسجد به صفا کولو 15 کال مسلسل مبارک دا خدمت کړي او مسجد سره چې غیر چاپی رسونه لختی او هغه لختونه به ټوله خټي په خپل پاکو لاسونو رو باسلې ګور اسی چاله الله روز نو ور کوي ښا نو الله تعالی دغه آیات مبارک کې د مسجد د صفا کولو تاکید کړي دي نو اعتکاف ویل کېږي ستا اعتکاف ویل کېږي گوشه نشینۍ ته خلوت نشینۍ ته ویل کېږي تنهایی کې خپل رب یادولو ته ویل کېږي اصطلاحي معنی دا ده چې یو مقرره ځای کې مقرره ورځو د پاره ځان گوشه نشین کی د الله تعالی د یاد د پاره ځان یو طرف ته کی د مخلوق نه د الله تعالی د یاد د پاره یو خاص ذیک نو دی ته چې کوم دی اعتکاف ویل کیږي اعتکاف دا په مسجد کې بکې د لپاره مسجد ضروری دی او چې لا دا مسجد کې کولای شي او نور زینو کې هم کولای شي چې پاک زینو وي لکه د یو ولی اولاد په دربار کې چله کولای شي هغه هم د اعتکاف یو شکل دی خو صوفیای کرامو هغه د چې پاک نور زینو کې هم کړي دي لکه حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه د حضرت داتا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د دربار شریف په خوا کې چله کړي و دا 2 میاشتې وا یا چې کوم دی سلوي ورځې وا یا شپږ میاشتې راځي چې مبارک دغه چله کړي و نو چله په بیٹک کم کولې شي چې پاک زیوی مسجد تبا زی منزله او نور به بیا خپل هغه زی ته راځي خپل عبادت پکې ګوره او اعتکاف د پاره مسجد دا شرط په کور کې سړی اعتکاف نشي کوله زنانه کوله شي او سړی نشي کوله نو حدیث مبارک کی راځي چې د اعتکاف اجر سونه دی څوک چې د الله د رضا د پاره په خلوص نیت سره اعتکاف وکي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به د 2 قبول شو حجونو او د 2 قبول شو عمرو ثواب الله ورکوي کوره دون اجر الله تعالی درته درکوي کوره او سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اعتکاف کون کې د ګناه نه منع کړی شوی وي د ګناه نه محفوظ وي او د پنیکو اعمالو کې نیکیان لیکل کېږي څنګه چې د بهر خلکو نیکیان لیکل کېږي یعنی د اعتکاف په وجه باندې چې کوم نیکو اعمالو نه دی پاتې دی نو د هغه نیکی هم لیکل کېږي لکه بهر خلق چې کوم نیک عمل کوي لکه بهر خلق د یو جنازه کې شرکت کوي او د خدای اعتکاف په وجه باندې جنازې ته نشتله نو الله تعالی په خپل شان لایق سره په خپل قدرت سره او په خپل لوی فضل سره د ته هم په عمل نامه کې د جنازې ثواب لیکي ګوره د اعتکاف په وجه باندې د یو بیمار ته پوسل نشتله خو بهر خلق د بیمار ته پوسل زی نو د په عمل نامه کې الله تعالی په فضل او کرم سره د بیمار د تپوس کول ثواب همداسې لیکي ګوره نو د بهر خلق چې کوم نه کوي لګیاوي دغه ثواب هم د ته حاصلېږي او د اعتکاف خپل ثوابونه ورته ملاويږي ګوره او حدیث مبارک کې راځي حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په رمضان المبارک کې د اعتکاف کې صرف یو ورځ تیر کی نو الله تعالی د 300 شهیدانو ثواب د په عمل نامه کې ولیکي ګوره 300 او څوک چې په رمضان مبارک کې اعتکاف وکي او صرف یو شپه تیر کی وای د زرو د شپو د عبادت عمر ثواب چې کوم دی الله تعالی د په عمل نامه کې ولیکي ګوره صرف د یو شپې چې داسې زر شپې چې هغه انسان په ټول شپه پکې الله تعالی ته ولاړی ګوره
داسې زر شپې الله تعالی د په عمل نامه کې ثواب لیکي. ګورئ دغه رنګې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې څوک په رمضان مبارک کې په آخري عشره کې اعتکاف وکړي د زر کالو د عبادت ثواب ورته الله تعالی ورکوي. ګورئ او په ورځ د محشر به د عرش د سوري لاندې ولاړي. ګورئ د عرش د سوري لاندې ولاړي. نو کوشش وکړئ چې په دغه میاشت کې خامخا اعتکاف لپاره وخت برابر کړئ. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با اعتکاف هر کال کولو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با آخری 10 ورځو کې اعتکاف کولو. سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با رنبی عشره کې اعتکاف کړو او په دویم عشره کې هم اعتکاف کړو او په دریم عشره کې هم اعتکاف کړو او چې په کوم کال باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړو په هغه کال باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 10 ورځې اعتکاف کړو. 10 ورځې. دارنګ سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې په یو موقع باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه د سفر په وجه باندې اعتکاف پاتې شو. نو په بل کال باندې دغه قضا یې راوګرځوله 10 ورځې اعتکاف بیا کړو. وګورئ دون اهتمام سره به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اعتکاف کولو. ګورئ مبارک په همیشواله اختیار کړی دی. ګورئ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ډومبي 10 ورځو کې اعتکاف کو، په دویمه کې او بیا د ترکی په خیمه کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معتکف وې د خپل سر مبارک د چهره مبارک بهر رو باسله د خیمینه او صحابه ته فرمل اے زما صحابه ما په ډومبي 10 ورځو کې اعتکاف کو، په منځني 10 ورځو کې اعتکاف کو او په اخري 10 ورځو کې چې کوم شپې د پاره ما د اعتکاف کولو هغه په اخري 10 ورځو کې د یعنی شب قدر چې کوم ده. نو اے صحابه کرامو نن پس تاسو په اخري 10 ورځو کې اعتکاف کوئ. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورسره فرمایل چې دغه شپه د اخري 10 ورځو کې اخري شپو کې پتا کو شپو کې د ګوره یعنی 21 27 25 27 او 29 باندې ده او دا شپه ما ته اخودلې شوه خو بیا رانه هیر کړی شوه. نو تاسو ځان لا پتا کو شپو کې ولټوئ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم ورځ باندې رسول الله مبارک دغه اعلان کولو وای په دغه شپه باندې په مدینه منوره کې باران شوی او د رسول الله مبارک د خپل تندې مبارک د باران د وجه چې کوم خټه جوړ شي په مدینه منوره کې د هغه خټو اثرات د رسول الله مبارک په تندې مبارک باندې مالی دلو وای. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ډومبي 10 ورځو کې هم کړی دی. اوس کې انسان د اخیری 10 ورځو کې هغه فارغ نه دی داغه داسې مصروفیات وي نو هغه د په ډومبي 10 ورځو کې هم اعتکاف کولی شي. هغه په دویم عشره کې فارغ دی نو په دویم عشره کې د اعتکاف تکینی او ډیر ترجیح او ډیر افضل روز شپې چې کوم دی هغه د اخیری 10 ورځې دی. ګوره ثواب به پکې ډیر زیات پاغی کی ګوره او چې کوم مرګری د سو مصروفیات په وجه باندې اعتکاف نشو کوله نو کوشش کوي چې جمعه تکلم زید نفلی اعتکاف نیت کوي. ګوره او یا 10 ورځې پوره اعتکاف نشي کوله نو کم از کم د 3 ورځې اعتکاف نفلی کوي. ګوره چې د یو شپې چې کوم اجرونه دي دا خو دې نصیب شي کنه 3 ورځې اعتکاف وکړه د 5 ورځې اعتکاف وکړه خیر دی که پوره 10 ورځې ته نشي کېناستی. ګوره دا رنګې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک اعتکاف د الله د رضا د پاره وکړي وایي د او د
جهنم ترمنځ به 3 خندقه فاصله راشي، 3 خندقه فاصله. بیا رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو ته پته شته چې یو خندق فاصله به څومره وي؟ د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې د یو خندق فاصله. وایي دی دونه چې کوم دی د جهنم نه لرې کړی شو. ګوره او بل حدیث مبارک کې راځي چې دی 1500 کاله په مزل باندې د جهنم نه لرې کړی شو. ګوره چې چا د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړو. اعتکاف دپاره چند سیزونه ضروری دي چې هغې ته ست ارکان اعتکاف ویل کېږي او ست شرایط اعتکاف ویل کېږي. ارکان په اعتکاف کې 4 دي، دینه بغیر اعتکاف نه کېږي. ګوره او شرایط هم پکې 6 دي. ارکان د اعتکاف څه دي؟ ډومبی رکن د اعتکاف چې بعضې ائمو هغې ته شرط هم ویلی دی او بعضې ائمو ورته رکن ویلی دی، هغه نیت کول دي. د اعتکاف په نیت کې چې نیت کوم د سنت اعتکاف د 10 ورځو یا د 9 ورځو یا د اخري عشري تر اختر اعلانه پورې. تر صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې تاسو د اختر اعلان په د اعتکاف کې یادوئ. وایي که اوس په 9مه ورځ باندې 9 ورځې تا پوره کړي او 10مه ورځ باندې د اختر اعلان وشو، بس تا د 9 ورځې اعتکاف کافي شو. او که نه تا پوره 10 ورځې اعتکاف نیت وکړو نو بیا به پوره 10 ورځې ناستې. ګوره نو فرمایل به چې ته داسې نیت کوه چې نیت کوم د سنت اعتکاف د اخري عشره تر اختر اعلانه پورې، نو داسې نیت به وکړي. دویم رکن چې اعتکاف والا موجودګي ضروری ده. اوس زه داسې نشم ویلی چې زه دلته موجود یم او زه په تصور کې یم چې زه په مدینه منوره کې اعتکاف کې ناست یم یا په حرم شریف کې اعتکاف کې ناست یم. نه، د اعتکاف والا موجودګي به ضروری وي هغه ځای کې. ګوره چې کوم ځای کې د اعتکاف نیت کړی وي. دریم رکن مسجد ضروری دی. د اعتکاف په هغه ځای کې دی کوي چې هغې ته مسجد ویل کېږي چې 15 وخت هغې کې مونځ کېږي. ګوره یا جامع مسجد وي د جمعې مونځ پکې کېږي. که جامع مسجد نومو خو هغه مسجد جمعات چې وي یعنی 15 وخت مونځ چې پکې کېږي نو په داسې مسجد کې به د اعتکاف کوي. ګوره دغه رنګې 4م رکن د معتکف په مسجد کې موجودګي ضروری وي. ګوره دا نه چې د یو څو لمحې دلته ناست دی د اعتکاف والا ځای کې او بیا نوره 10 ورځې دی ګرځي را ګرځي پکې. نه، په مسجد کې د موجودګي ضروری ده او که دی ګرځېدو را ګرځېدو نو د اعتکاف مات دی. بیا ګوره بهر شرایط د اعتکاف څه دي؟ ډومبی شرط دا دی چې مسلمان به وي. ګوره که یو کافر ډیر زیات ګوشه نشین شي او د الله ذکر وکړي خو چې ایمان یې په زړه کې نه وي دته د دې اجر نه میلاویږي او د خلوت نشینۍ ته اعتکاف نشي ولی کېده. ګوره دغه رنګې عاقل به وي، عقل به پکې وي. ګوره د اعتکاف په طریقه باندې به پوهېږي، د مسجد د حدودو نه به خبر وي، د بهر وتو او د دننه راتلو په طریقه باندې به پوه وي، هوش او حواس کې به یې. ګوره نو لیونی سړی پاگل سړی د اعتکاف نشي کولی او د لپاره اعتکاف نه دی پکار. ګوره اوس کو د الله او دغه د رسول په مینه لیونی وي خو بیا اعتکاف کولی شي. ګوره هغه پکې ذکر کوي، تلاوتونه به پکې کوي، الله ته به جړاګانې کوي، مخلوق د پاره به دعاګانې غواړي. نو داسې د الله او د رسول په مینه چې کوم مست خلک وي هغه اعتکاف کوي. خو چې کوم مازغونه ختم دي بره چته کار پرېښی وي نو د هغه اعتکاف بیا نه دی ټیک. ګوره دغه رنګې اعتکاف د پاره بل شرط روجا. اعتکاف کې روجا شرط. ګوره که د روجي نه نیسي او د ګوشه نشین وي نو د اعتکاف
نه کیږي. ګوره دارنګې څلورم شرط د زنانو دپاره چې دا به د حیض او د نفاس نه پاکه وي. ګورې چې کله زنانه کوم وخت کې کینی اعتکاف ته ړومبۍ ورځ باندې نو دا چې د حیض نه او د نفاس نه پاکه وي. اوس که د اعتکاف په دوران کې مخکې خبرې را روانې دي بیا د دې حیض رالو نو بیا به هغې کې دا څه کوي هغه به مخکې به انشاءالله خبرې کوو. نو خو چې کله د ابتدا کې اعتکاف ته کینی په ړومبۍ ورځ باندې نو دا به د حیض او د نفاس نه پاکه وي. دغه رنګې زنانه به په مسجد بیت کې د کور په جومات کې یعنی بعضې خلکو کورونو کې عبادت خانې نه یو ځای خاص کړی وي. ګورئ نو دا به هغه ځای کې اعتکاف کوي چې هغه ځای کې نه تصویران وي نه پکې ټي وي وي نه پکې داسې نور د لهو لعب اشیا وي. نو هغه ځای کې به دا اعتکاف کوي. بعضې زنانه اکثر موږ نه تپوس کوي چې یاره دا زنانه په اعتکاف کې کټ کې سملاستی شي ولې نه شي سملاستی؟ د بعضې زنانو دا سوچونه دي چې اعتکاف کې به په ځمکه سملی کټ کې نه شي سملاستی. والله علم چې دا وله چا په مازغو کې اچولی دي کټ کې سملاستی شي. ګورئ ان چې شریعت د دې اجازت ورکړی دی که یو زنانه ته تکلیف وي په کمره کې او ډېر زیاته ګرمي وي هلته نو چې کله د شپې ټول اوده شي نو دا د دې کمرې د چت د پاسه وخیږي او هلته دې بره عبادت کوي په یخ موسم کې او چې کله رڼا راځي دا د خپل ځای ته راکوزیږي. زموږ په دین کې خو سختي نشته. دغه رنګې بالغه که نه وي خو چې خو او بد تمیز کولی شي که یو ماشوم د هغه لا بلوغت ته نه دی رسېدلی خو چې د خو بد تمیز کولی شي نو داسې ماشوم هم اعتکاف کولی شي. اعتکاف دپاره بلوغت شرط نه دی. ګورئ چې انسان د بالغ وي یو مسلمان نو دی به اعتکاف کوي او یو مسلمان بالغ لا نه دی وړوکی دی لا نو دی به اعتکاف نه کوي. نه که دی په خو بد باندې پوهېږي 15 وخته مونځ کولی شي او په خو بد پوهېږي نو دی اعتکاف کولی شي. افضل اعتکاف کم ځای کې دی؟ ټولو نه اوچتې درجې والا اعتکاف الله دې زما ستاسو نصیب کړي په مسجد الحرام کې دی. ګوره د خانه کعبې په برنډو کې چې کوم اعتکاف کیږي دا د اوچتې درجې اعتکاف دی. ګوره دویم اعتکاف مرتبه ورپسې د چا کم ځای اوچته ده؟ د مسجد نبوي. الله دې زما ستاسو هلته هم نصیب کړي. په مسجد نبوي کې که د چا اعتکاف نصیب شو نو دا د دویمې درجې اعتکاف دی په مسجد الحرام پسې. ګورئ او دریمه په مسجد اقصا کې که څوک اعتکاف ته کېناستل نو دریمه درجه په افضلیت کې په فضیلت کې د مسجد اقصا د اعتکاف ته. ګوره الله دې مسجد اقصا د یهودو د نصواراو د پنج نظر تر زر خلاص کړي. اعتکاف په 3 قسمه دی. څنګه چې نور عبادات اقسام دي فرائض دي واجبات دي سنت دي مستحبات دي پکې نو دغه رنګې اعتکاف هم په 3 قسمه دی. یو اعتکاف واجب دی او یو سنت اعتکاف دی او یو نفلی اعتکاف دی. واجب اعتکاف کم اعتکاف وي؟ سړی چې نظر ومني که مال الله تعالی شفا راکا نو زه به 2 ورځې اعتکاف کومه زه به 10 ورځې اعتکاف کومه نو دا نظر اعتکاف دی دا واجب اعتکاف دی دی به دا اعتکاف خامخا کوي. ګوره که زما دا مشکل الله تعالی آسان کو نو د خدای د رضا دپاره به زه 20 ورځې اعتکاف کومه نو ها مشکل چې الله آسان کی نو دی به دا 20 ورځې اعتکاف خامخا بیا کوي. ګوره بیا نظر معین دی او بیا نظر یو غیر معین دی. که چا داسې وویلې که زما دا مشکل الله تعالی آسان کو نو زه به د اپریل اخري 10 ورځو کې اعتکاف کومه نو دله بیا دا لازم دی چې دی به اخري د اپریل 10 ورځو کې اعتکاف کوي ځکه چې دا نظر د معین کړی دی خاص کړی دی ورځو پورې. او که نه دو ویل چې زه به همداسې 10 ورځې اعتکاف کوم نو چې بیا دته کله مکمل وشوه نو دی به هر ورځو کې
د اعتکاف کولی شي. ګوره نو دا واجب اعتکاف ته ګوره او نظر دا د الله تعالی د پاره منلی کیږي. ګوره دې کې به دا خبرې وضاحت وکم. مونږ نظر چې منو دا د الله تعالی د پاره منو. نظر او نیاز دا نه د یو نبی د پاره منو، نه د یو د صحابي د پاره منو، نه د یو ولی د پاره منو، نه د یو مرشد د پاره منو، نه یو استاز د پاره منو. نظر او نیاز دا صرف د الله تعالی د پاره دی. ګوره بعضې ناپوه خلک چې مونږه اکثریت زمونږ مسلمانان وروڼه خپل د یو ولی الله په دربار کې هغه نظر ومني. مثال خبره د خل پنجو بابا رحمت الله علیه دربار شریف کې، یا د حضرت کاکا سے مبارک رحمت الله علیه دربار شریف کې، یا د حضرت بادر بابا رحمت الله علیه، یا داسې نور بزرګانو التغه دعا غواړي یا الله که دغه ولی الله په وسیلې سره زما دا مشکل الله آسان کو، نو یا الله زه به دلته راځم او صدقه به کوم په دلته غریبانانو باندې، په مسکینانو باندې، ستا د رضا دپاره، ستا د رضا دپاره. هغه مشکل چې الله تعالی د دغه انسان د دغه مؤمن بنده آسان کی د دې ولی الله په وسیلې او په برکت سره، نو هغه راشي هغه هلته صدقه وکړي یا خیرات وکړي یا څاروی حلال کړي. نو بعضې کم فهم او جاهل خلک ورته وایي دا وګوره د خدا د دې بزرګانو په نوم باندې دا خیرات کو او د بزرګانو په نوم باندې دا څاروی حلال کو، دا خود د جاهلیت په زمانه په شان کار کو. څنګه بچي په زمانه جاهلیت کې يهود او کافرانو با د بوتانو د پاره څاروی حلالول، وای د ماغه شانو کارو کو د اولیو د پاره څاروی حلال کو. آیا تاسو بم لیدلی وي مونږ هم ګورو وینو چې کوم دربار شریف کې د الله د اولیاء او د بزرګانو په دربارونو کې چې کله څاروی حلالېږي نو د حلالې دوران کې په د دې ولی الله نوم اخیستلی کېږي که د الله نوم اخیستلی کېږي؟ د الله نوم اخیستلی کېږي. بسم الله الله اکبر دا پې ویلی کېږي او بیا پې دعا وشي چې یا الله دا زما د طرف نه قبول کا، یا الله د دې ثواب ټول عالم اسلام ته ورسوه، او خاص کر دغه ولی الله ته چې د په خاطر زما دا مشکل الله آسان کړی دی، یا الله د ته خصوصا زه وربخم. که دې کې څه عیب وي نو بس بیا که ته وایې چې دا غیر الله په نوم باندې دی نو بیا دا ټول جوماتونه هم د غیر الله په نوم دي. ګوره مسجد ابوبکر صدیق، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا غیر الله دی کنه، الله خو نه دی کنه، نو پتا په دې جمعات باندې د غیر الله نو ولې خلې دی؟ ته چې ململه غوښه روړې یا ململه چرګ روړې او په لار درته څوک وایي چې هلکه څه کې دا چرګ دی حلال کو، دا مې ملمه دپاره حلال کو، نو دا خو تا د ملمه په نوم حلال کو، دا خو هم تا بیا شرک کو. نو لږ ځان کې سوچ او فکر راوستل پکار دی. لږ ځان د چا پچا چې اعتراض کې پچا چې اوبجیکشن کې لږ هغه نه خو ځان پوهېږه که نه چې د هغه نیت مراد څه دی، د هغې عقیده څه ده. بېجایه په منبرونو باندې داسې خلک ناپوهه شته چې داسې ایصال ثواب څوک کوي بس هغې باندې او دغه یاد مبارک کې بس وایي وما احل به لغیر الله، دا یاد کړی وي او دا پې چسپان کوي بس وایي دا وګوره دا د غیر الله په نوم باندې حلالې کوي ذبحې کوي لګیا دي. نو نظر او نیاز مونږه خالص د الله د پاره منو. ګورې ښه او بخو یې اولیاء ته غوث پاک صاحب ته بخو، امام حسین سے مبارک ته بخو، خپل مرشدانو ته بخو. نو دا رنګ د اعتکاف چې څوک نظر ومني که نه، نو دا موږ د الله د رضا دپاره منو چې یا الله زما دا مشکل که دی آسان کو، نو زه به 10 ورځې اعتکاف کوم. نو دې ته واجب اعتکاف وایي او دا به ته خامخا کې بیا، او که دا دې ونه کړو نو بیا به د دې فدیه ورکې. ګورې د دې به فدیه ورکې. فدیه د دې څه ده چې 10 ورځې اعتکاف تی منلی دی، نو د هرې ورځې مقابله کې به 2 ټیمه مسکینانو ته یو مسکین ته به 2 ټیمه روټۍ ورکې. ګورې یا به د هغې پیسې ورکې. اوس ته وفات کیږي او نظر تا منلی د اعتکاف نیت تی منلی او خو اوس ته وفات کیږي او مشکل دی الله آسان کړی دی،
نو ته به خپلو وارثانو ته د دې وصیت پرېږدې چې ما داسې اعتکاف نیت کړی و، واجب اعتکاف دی په ما باندې، 15 ورځو ما اعتکاف منلی و، 10 ورځو ما اعتکاف منلی و، د 10 ورځو که زه وفات شوم نو د دې 10 ورځو به چې کوم دی هره ورځ به یو مسکین نه به 2 ټیمه روټۍ ورکوئ یا د هغې پیسې به ورکوئ او ما ته به یې وروبخئ. بیا ګورئ او یو انسان دی هغه بیمار او د بیمارۍ نه روغ نه شو او بیماری کې وفات شو، د هغه اعتکاف اراده کړې و، نظر یې منلی و، نو بیا په ده باندې دا اعتکاف واجب نه دی ګورې ځکه چې هغه روغ نه شو. یو اعتکاف سنت دی دا چې موږ په رمضان المبارک کې کو ګورې دی ته سنتي اعتکاف ویلېږي، سنتي علی الکفایه. دا داسې اعتکاف دی چې محلې نه یو قسم څوک اعتکاف ته کېناستو نو د ټولو محلې والا غاړه پې خلاصه ده، او که د محلې نه یو قسم کېناستو اعتکاف ته نو د ټول محلې والا ګناهګاران دي. ګورئ ښه که محله کې یو کس کېناستو نو ټوله محلې والا پې غاړه خلاصه ده. ګوره د یو سړي د عمل نه بل چا نور خلکو ته فایده رسېږي که نه رسېږي؟ زمونږ عقیده ګورې ښه ښکاره ده. ګورې ښه بعضې ناپوه خلک وایي تا ته وایي د چا د عمل نه فایده نه رسېږي. ولې نه رسېږي؟ ګوره یو کس اعتکاف ته کېناستو د ټولو محلې غاړه پې خلاصه شوه، د هغه د عمل په وجه زما هم غاړه خلاصه شوه، د بل محلې والا هم غاړه خلاصه شوه، د بل هم محلې والا، د ټولو محلې والا غاړه پې خلاصه شوه. ګورې نو دې ته سنت مؤکد علی الکفایه ویل کېږي او دا آخري 10 ورځو کې کېږي. ګورې او دا هغه ځای کې کېږي چې کوم ځای کې 15 وخته مونځ کېږي. ګورې معتکف سړی چې کله اعتکاف ته کینی نو دی به د جومات حدود اول معلوموي، که داسې نیمې ځای کې کېناستو نو د هغه خلکو نه به معلومات وکړي چې یاره دلته د جومات حدود ماته وښایئ، نو دی د اول په ځان پوي کړي. بعضې ځایونه جومات سره ټچ وي خو هغه جومات کې نه شمارلی کېږي، او دا معتکف د اعتکاف والا کوونکي کسان هلته ناست دي هر ټایم په دینت باندې چې دا جومات ته جوړی، نو د هغې اعتکاف ګورې دې سره خرابېږي، ماتېږي. ګورې دویم کوشش په اعتکاف والا کوي چې هر ټایم به دی د چرادام په ځای کې نی ناست. ګورې چې بمبې سره ناست دي او ګپې شپو کې مصروف وي. ګورې دا سبیل د وضوخانې دا د مسجد په احاطه کې ګورې نه راځي، خو تعظیم او تقدس د مسجد په شان دی. ګورې ته به صرف چارادام د پاره ځي، هلته اوبو روړو لپاره تلی شي، نور څه د اوبو ضرورت د پاره تلی شي، تا شریعت منع کوي نه، خو نه چې ته هلته هر ټایم ناست دي په سبیل باندې یو ګپې شپې لګې نو دا ستا اعتکاف ماتېږي. ګورئ دارنګې د مسجد مینار، یو مسجد کې مینار دی هغې کې پوړۍ دي، نو دا هم په مسجد کې نه راځي. ګورئ اوس یو متکف سړی دی هر ټایم بس په مینار کې ناست او دا یخې هواګانې د نوش کوي او ګپ شپ تی لګی په پوڼو کې دی ناست دي، نو دې سره د اعتکاف فاسدېږي، ماتېږي. ګورئ ځکه چې دغه مینار په مسجد کې نه راځي، خو د دې تقدس او تعظیم د مسجد په شان دی. ګورئ صرف که دغه مینار کې اذان خانه وي، اذان خانه، نو دغه معتکف سړی اذان خانې ته صرف برخطی شي، اذان کولی شي، بیا به راکوزېږي، دا نه چې د پکې ډډې لګولې وي او ناست پکې. دغه رنګې د مسجد نور پوڼۍ هغه هم د مسجد په حدود کې نه راځي، خو تعظیم د مسجد په شان دی. دارنګې بعضې جوماتونو کې تالابونه وي، نو بعضې متکفین هلته ناست دي تالاب سره خپې پکې ځوړندې کړي وي او ګپې شپې لګیا وي، نو دا هم یا ساتئ دغه تالاب هم د مسجد په حدودو کې نه راځي. ګورئ تقدس او تعظیم د مسجد په شان دی، ادب به د مسجد په شان کې، ځکه چې د مسجد کې دی. خو د مسجد ویلې کېږي څه ته؟ مسجد ویلې کېږي هغه ځای ته چې کوم ځای کې سجده لګېږي،
सजदा करने की जगह دغرنګي مسجد سره جوخت جنازګاوي واغه هم د مسجد په حدودو کې ناراضي دغرنګي د مسجد سره خوا کې د امام صاحب حجره وی کوټه وی کمره وی هغه هم د مسجد په حدودو کې ناراضي ګوره دغرنګي مسجد سره جوخت یو مدرسه وی هغه هم د مسجد په حدودو کې ناراضي او که هغه مدرسه جمعات د پار استعماليږي نو بیا صحیح ده ګوره معتکف کوم صورتونو د پاره کوم وجوهاتو د پاره د مسجد نه بهر وتیش که مسجد سره جوخت د رفع حاجت د تش او د سماتی او د غټ او د سماتی زیشتا نو دل پکار دی چې هغه زیته بس او د سماتی د پاره زیرازی او کده د دې باوجود بهر زی بیا نو بیا د ګوره د اعتکاف ته په نقصان رسیږي ځکه چې د مسجد په خوا کې د سماتی زیشته او ته بیا نور زینو تزي نو بیا خبره نه ده رفع حاجت د پاره تش او د سماتی د پاره غټ او د سماتی د پاره که مسجد سره خوا کې او د سماتی زینو نو د بل زیتا تلیش دارنګي د غسل د پاره دته د غسل حاجت رالو نو د غسل لپاره د مسجد نه بهر وته شي بل زیت تلیش دغه رنګي چاردام د پاره د سبیل تراتلیش دغه رنګي د چکم مسجد کې د ناس ته هغه مسجد کې د جمعې موز نکېږي نو د جمعې مانزه د پاره د بل مسجد تتلیشي ګوره خدا نه چې د پوره د 11 بجو نه التناستیا بل جمعات کې نه دیو بس دونه ټیم لزان رسي د خطبه نه او د خطبه د اذان نه مخکې به بس لګزان رسي الته به د خطبه اذان موري خطبه به موري او جمع مزبه مو کی کو پورا مزل تکي خبره ده او کو نور مزل تنه کوي نور دی راضي خپل جمعات کې دی موز ادا کی او پلار بچا سر ودريږي نه ګوره پلار بچا سر خبره نه کوي خي بده به پکې نه کوي ګوره پلار نیغ بزی او نیغ برازی که پلار پیچا سلام واچولو نو سلام به اخلی خو گپ شپ د پاره بودریږي نه چې التودریږي او داغه د خیر خیریت ته پوښتنه کوي که دا سی وکړو نو د اعتکاف مات شو کوره سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې خ اعتکاف داده په سنت طریقې سره اعتکاف داده چې نه د چا جنازه کې شرکت وکړي شي نه د یو مریض تپوس وکړي شي نه خپل بیبي سره پکې ملاقات وکړي شي نه پکې سہاجت د پاره بهر اوتلی شي هغه حاجت چې هغه مسجد کې نه پوره کیږي نو هغه د پاره بهر صرف اوتلی شي وای دا ډیر بهترین اعتکاف ته او د سنت مطابق اعتکاف دغه اعتکاف ته ګوره چې بغیر د حاجت نه جمعات نه بهرونه وتلی شي ګوره دارنګي دا هم یو اختلافي مسله د شوکیه لامبل یاره زما لامبا تړ کیږي لګ لامبا ما نو بعض فقها دا هم منع کړی دي ګوره چې اعتکاف په دوران کې د شوق نه لامبل بیا نو دا هم خبره نه ده آیا تمانه د خلو بدوی ده یا ته د هغه خلو د وجه ډیر بېچین نو بیا خیر دی احتلام درته شو نو بیا خیر دی دغه رنګي یو ته اعتکاف کې ناشته او یو کس پتا باندې ظالم شو یا حکومت پتا باندې ظالم شو او هغه زین خلق پاسي نو ته د باقی ورځې بل مسجد کې تیرول شي ګوره تا مثال خبره سلور ورځې 15 ورځې یو مسجد کې تیر کی او سوکراله هل تاسو خطر پیدا شو نو ته د نور بقایا ورځې بل ځکه بل مسجد کې خوا کې بل مسجد وی ال تیرول شي یا دغه رنګي چې کوم مسجد کې تناستي هغه مسجد درا پریوتو خطر ده دغه د چت درا پریوتو خطر ده یا ستانور شدید مجبوری رااله نو په دغه مقومانه ته اعتکاف ماتول شي دغه رنګي یو
سړی ځان نه زناور جوړ کو او د شپې شپې خپل بیبي له لاړو، نو داسې سړی هم اعتکاف مات دی. ګورې دغه رنګې او د باندې د قضا د دې لازمه ده، دی به د دې اعتکاف قضا را ګرځوي. ګورې د اعتکاف په دوران کې که چا د نشي شیز استعمال کو، سګرټ یې وڅکلو، چرس یې وڅکل، یا نور داسې نشاور اشیاء استعمال که، د حرام ګولۍ خیر دی که وجود دې دردېدو هغه ته تکلیف و او د حرام ګولۍ یې واچولي، نو هغه خیر دی، هغه دا دې کې نه شمارلی کېږي. خو نه چې دا کم منع دي په شریعت کې هغه نشاور اشیاء استعمال کړه، نو د داسې انسان اعتکاف مات دی. ګوره یو سړی چې کوم دی جنون پیرالو، بېهوشي پیراله، مجن شو، مازغوی کار پرېښودلو او د د مجنتوب د بېهوشي د جنون مسلسل و، نو د داسې انسان اعتکاف هم مات شو. یو زنانه ده، یو خور بیبي ده، هغه اعتکاف ته ناسته ده، خو په هغې باندې د حیض بیماري راله، نفاس بیماري پیراله، نو دغه زنانه اعتکاف مات شو. خدا به ګوشي نشینه وي او ما هغه ځای کې به ناسته وي، روجي پې نشته، مونځ پې نشته، استغفار دی وایي، درود شریف دی وایي، لا اله الا الله، الله ذکرونه دی کوي، ګوشي نشینه به وي. چې کله دا پاکه شوه نو دا به صرف یو ورځ قضایي روړي، بس نن ماښام مازدیګر دا کېناسته او سبا ماښام به دا اعتکاف نه پاسي، نو دا به د دې قضایي بس داسې روړي. بس که دا څونه ورځې ناپاکه وه خو بس دا به صرف یو ورځ قضایي روړي. دغه رنګې د اعتکاف په دوران کې د چا روژه ماته شوه نو د ده اعتکاف هم مات دی. که بیمار شو، هغه ډېر زیات بیمار شو، د بیمارۍ په وجه باندې د روژه نشو نیولی، نو د ده اعتکاف هم مات شو. ګوره خو دی به بیا هم ناستي، دا نور ورځې به دی نفلي شماري، ګورې نفلي به شماري او دی به د دې اعتکاف قضایي بیا روړي. ګوره دغه رنګې اعتکاف که د ده مور ناجوړه شوه، د ده والد صاحب ناجوړه شو، د ده بچیان ناجوړه شول او ډېر سخت بیمار شول او د هغې د رکوالۍ دپاره بل څوک داسې نو په داسې موقع باندې هم د اعتکاف ماتولی شي. ګورئ د خپلې بیبي، د خپلې مور بیبي، د خپل والد صاحب، د خپلو بچو د تیماردارۍ دپاره د اعتکاف ماتولی شي. یا کور کې داسې څه حادثه راله، فوتګي وشوه، نو د اعتکاف ماتولی شي. جنازه پکې راله، رور وفات شو، خور بیبي وفات شوه، استاذ مرشد وفات شو، نو دې دپاره هم د اعتکاف ماتولی شي. ګورئ دارنګې که چا په ده باندې زبردستۍ سره اعتکاف مات کو، یو سړی پې ظالم شو او رالو اعتکاف نه یې پاسولو، نو یا خو د دې دا ورځې بل جماعت کې پوره کړي، که بل جماعت کې پوره نه کړی شوي نو په ده باندې ګناه نشته. ګورئ ځکه دا بل سړی په ده باندې ظالم شو. یو خور بیبي ده، هغه اعتکاف کې ده، نو دا به کوشش کوي چې کم ځای دی د عبادت دپاره خاص کړی دی، نو دا به همالته ډېر وخت تېروي. ګورئ صرف د اودسماتي دپاره د هغه ځای نه راوتی شي، یا که هغې سره اټیچ واشروم و بس بیا خو لا اسانه ده. د کور کارونه به کې آیا کولی شي که نشي کولی. که کور کې د پخلی دپاره څوک نو دا زر تلکاري به تیاروي او خپل خاوند ته او بچو ته به کیدي او بیا به زر تر زره خپل د اعتکاف والا ځای ته راځي. ګورئ د اعتکاف دپاره به د خپل خاوند نه اجازت خامخا اخلي. ګورئ او خاوند ورته اجازت ورکو چې زه ټیک دته اعتکاف ته کېنه، او بیا خاوند خپه و چې زه خو به دې پسې خپه یم، خامخا داسې وي خاوندان په خپلو ښځو باندې ډېر مین وي، نو بیا به دا خاوند منع کولی نشي. ګورئ بس دا اوس د لاس نه وتې د لس ورځې، بس دا به د لس ورځې پوره کوي. ګورئ زنانه د حیض او د نفاس خبره خو تیره شوه. یو اجړه اعتکاف ته کینی،
نن سبا خو الله دې معفو کړي جړاګانو هم د دین خدمت ډېر شروع کړی دی علماو نه پاتې شوه مشایخو نه پاتې شوه نو اوس که یو اجړه اعتکاف ته کینی هغه به آیا کور کې کینی که مسجد کې به کینی نو دی به مسجد کې کینی ګوره اعتکاف ته خو د ده په اعتکاف ځای کې به ښه رش وي ګوره خلک به سلام له ور ډېر راځي داسې اعتکاف الله تعالی دې زما او ستاسو د ټولو صحیح اعتکاف نصیب کی کوشش وکړئ چې د کوم خلکو د اعتکاف ارادي کړي دي نو ښه عبادت پکې وکړئ رب ته پکې جړاګانې وکړئ زموږ صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به چې اعتکاف کولو مونږ به کتل ډېر ملګري موجود دي هغوی به هم دغه منظر کتلی وي مبارک په ډېر زیات جړا کوله ډېر زیاتې جړاګانې به رب ته کولې او فرمایله چې اعتکاف کې را سره یو موقع باندې رسول الله مبارک ملاقات وکړو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړو ای د الله رسوله چې ورځ د محشر شي تاسو به زما سفارش کوئ وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې اولنه ته خو زما بچی زه به ستا سفارش کوم نو دا ډېرې بختور ورځې شپې وي پته نه لګي کال پسې کال دی ژوندي به یو نن سبا خو الله دې معفو کړي انسان جګ جوړ وي او دننه پکې بهر نه ښه جګ جوړ ښکاري او دننه پکې بیمارو جاله جوړه کړي وي نو که چاته موقع وي نو دا موقع مه ضایع کوئ او اعتکاف ته خامخا کینئ زما د طرف نه ټولو احبابو ته اجازت دی نارینه دي که زنانه دي ټول که کیناستی شئ نو اعتکاف ته هر ځای کې چې تاسو ته سهولت وي نو اعتکاف ته کینئ ښه ختمونه پکې وکئ وظایف پکې واړوئ د درود ختمونه پکې وکئ نوافل پکې وکئ صلات تسبیح نفلونه پکې وکئ بالخصوص کم تاک شپې دي په هغه تاکو شپو کې رب ته جړاګانې وکئ انشاءالله د دې برکات پته حیات ستاسو په سرونو باندې موجود وي ګورئ کور کې خپلو بیبیانو ته اجازت ورکئ خپلو لوریانو ته اجازت ورکئ چې بچو شابه تکړه شئ تاسو اعتکاف ته کینئ که تاسو په خپله نه شئ کیناستې بیبي کینوه لور ته ووایه زوی ته ووایه رور ته ووایه چې ته کینه چې د کور نه دې څوک کینو نو ستا رب ته چې کینې خامخا څه به درکوي ګورئ څوک بینوا داسې خالق ته مالک ته بادشاهونو بادشاه دی څوک هم د خپل در نه بینوا نه رخصتی ګورئ خو د هغه په عطا باندې بعضې خلک پوهېږي او بعضې خلک نه پوهېږي نو څوک هم بینوا د خپل کور نه رخصتی ګورئ ډېرې دعاګانې ډېر سوالونه الله تعالی دا جړاګانې الله قبلوي د څه بدلې به درله په دنیا کې درکړي د څه بدلې به درله قبر کې درکړي د څه بدلې به درله په ورځ د محشر درکړي ګورئ الله تعالی دې صحیح معنو کې زما او ستاسو د ټول اعتکاف نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب